عمران خان د اټک جیل نه اډیالا جیل ته منتقل کېدو باندې انکار کړی دی. عمران خان ویلي دی چې زه په اټک جیل کې اډجسټ شوی یم او ماته د اډیالا جیل هیڅ ضرورت نشته دی. دین علاوه عمران خان یو بل هم غټه خبره کړې ده چې آپ کا لیډر آپ کا سر شرم سے جھکنے نہیں دے گا. د عمران خان نن دا الفاظ دي، نن دا الفاظ ادا کړی دي. عمران خان نن د کمال خبره کړې ده او خپل مخالفینو ته یې غټ سرپرایز ورکړی دی. بل عمران خان او نواز شریف کې څه فرق دی په دې باندې هم لږ ډیټیل سره خبره کوو. عمران خان نن جیل نه پاکستانی قوم ته څه پیغام جاری کړی دی. عمران خان اډیالا جیل په ځای اټک جیل ته ولې منتقل کړل شو؟ دا غي شاته څه وجوهات دي؟ بل نگران وزیر اعظم نواز شریف خبردار کړی چې وطن ته راتلو سره به جیل ته ځي. رانا ثناء الله نگران وزیر داخله ته غټه دمکی هم ورکړی ده. دا ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. راځو چې د ویډیو تفصيلات طرف ته. ټول نه پهله د عمران خان حواله سره خبره کوو چې عمران خان خپل قوم ته د جیل نه څه پیغام جاری کړی دی او عمران خان او نواز شریف کې څه فرق دی. نن اپډیټ دا چې د عمران خان سایفر کیس کې نن عدالت کې سماعت وشو او عمران خان جوډیشل ریماند کې 10 اکتوبر پورې توسیع وشو. جی بل غټ خبردار چې پرون اسلام آباد های کورټ د عمران خان جیل منتقلی درخواست باندې سماعت کړی و چې عمران خان د اټک جیل نه اډیالا جیل له منتقل کړل شي، خو د هغې تحریري حکمنامې نه و جاری کړی. جی تحریري حکمنامه نه و ایشو شوی. نو بیا اټک جیل حکام اټک جیل چې کم حکام دی هغه دا وی چې تر څو موږ له تحریري حکمنامه نوی راغلی نو موږ عمران خان اټک جیل نه اډیالا جیل ته نشو منتقل کوله. نو هغه تحریري حکمنامه نن جاری شو، خو بل طرف ته عمران خان ډیره غټه خبره هم کړې ده. عمران خان چې کم انکار کړي په هغه هم خبره کو چې په هغه انکار باندې د عمران خان مخالفین نور هم یریدل. جی عمران خان اټک جیل ته ځکه منتقل کړل شوی چې اټک جیل کې A کلاس او B کلاس سہولیات نشته. د کم سہولیات چې عمران خان حقدارو نو ځکه عمران خان اټک جیل له منتقل کړل شوی چې عمران خان به الته ټینګ نشي، عمران خان به الته خپل وخت تیر نه کړل شي او ډیر زر به هر قسم ډیل ته تیار شي. عمران خان نن وی چې زه اټک جیل نه اډیالا جیل ته نظم. عمران خان وی چې زه اټک جیل کې اوس اډجسټ شوی یم، کم تکالیف چې ماته ملاویدل نو زه هغه سره اوس هغه تکالیف مال هیڅ نه ښکاري، هغه تکالیف سره زه عادت شوی یم. زه اډیالا جیل ته نظم او زه خپل وکیلانو ته درخواست وکم چې دغه د اډیالا جیل منتقلی درخواست واپس واخلي. زه په اټک جیل کې ما اټک جیل زه نه پریدم، هغه تکالیف سره زوس عادت شوی مجي. عمران خان دا هم وی چې یو کس خپل کورسي او د خپل سیاست د لپاره جیل کې وي نو هغه جیل دغه د لپاره سزا هم دی او غضب هم دی. خو چې کله یو کس د خپل ملک د لپاره یا د حقيقي ازادۍ د لپاره په جیل کې وي نو هغه جیل دغه د لپاره عبادت دی. عمران خان دا هم وی چې تاسو لیډر بس تاسو سر د شرم نه جوکاوي او راتلونکي الیکشن به د ازادۍ پر ریفرندم وي او زما هیڅ قسم ډیل نه دی روان. زه به ډیل کوم هغه صرف عوامو سره، زه به ډیل کوم راتلونکي ټایم کې هغه به زم صرف خپل عوامو سره ډیل کوم، نور هیڅ چا سره هم زما هیڅ قسم ډیل نه دی روان. جی بل طرف ته نن تحریري حکمنامه هم جاری شو. ګور به چې عمران خان د اټک جیل نه اډیالا جیل ته منتقل کیږي کنه په دې باندې بیا بعد کې اپډیټ راځي په هغه باندې او بیا بعد کې خبره کو. بل نواز شریف او عمران خان کې څه غټ فرق دی؟ غټ فرق پکې دا نواز شریف چې کله گرفتار شو نواز شریف هر قسم ډیل ته تیار شو. نواز شریف وی ما د جیل نه وباسي، زه هر سم نم خو دې زینه مې بهر کوي. بل طرف ته عمران خان وی زه په جیل کې خیم هیڅ قسم ډیل نه کوم، زه به د ازادۍ د لپاره اخره پورې لړاوېږم، د خپل قوم د لپاره به اخره پورې لړاوېږم. بل نواز شریف وی چې مال په جیل ټول سہولیات را کړل شي او دلته عمران خان ته هیڅ قسم سہولیات نه ملاويږي او نه تر اوسه هغه سہولیاتو د لپاره جړه فریاد کړی دی. جی نواز شریف د لپاره جیل تیار دی، واپس راتلو سره به جیل ته ځي. نگران وزیر داخله سرفراز بوکټي نواز شریف خبردار کړو. نگران وزیر داخله دا هم ویلي کچره نواز شریف ته عدالتونه ضمانت نه ملاويږي، کله کچره نواز شریف ته عدالتونه ضمانت نه ورکوي نو موږ به ضرور نواز شریف گرفتارو او نواز شریف په ضرور جیل ته ځي. نگران وزیر داخله دا هم ویلي چې موږ ته د ایرپورټ مونږ ته د نواز شریف په ایرپورټ باندې گرفتاری د لپاره هیڅ قسم فورس ضرورت نشته، مونږ نواز شریف ډیر په اسانه باندې گرفتارول شو. د دې جواب کې رانا ثناء الله نگران وزیر داخله ته غټه دمکی ورکړې ده. نگران وزیر داخله ته رانا ثناء الله ویلي دي چې د شیخ رشید انجام نه ځان خبر کا، داسې تاسو سره هم کې د څنګه چې شیخ رشید سره وشوږي. نو دا یو قسم رانا ثناء الله نگران وزیر داخله ته دمکی هم ورکړې ده او راتلو سره به نواز شریف جیل ته ځي. بل اپډیټ دا چې عمران خان د اټک جیل نه نه انکار کړی دی، خو هغه ځکه انکار کړو چې تحریري حکمنامه نه و جاری. پرون صرف په عدالت کې جج حکم وکړو، ریټن فارم کې مطلب ریټن فارم کې اپلیکیشن یا ریټن فارم کې حکمنامه چې کوم دی اټک جیل ته نه ورسېدلی نو په هغې باندې اټک جیل چې کوم حکام دي هغه بغیر د ریټن فارم نه مطلب ریټن فارم چې هغه ته راشي نو هغه ځان سره ثبوت وساتي چې دا ریټن فارم راغلی او په دې ریټن فارم باندې مونږ عمران خان اټک جیل نه اډیالا جیل ته منتقل کړو، چونکې هغه ریټن فارم کې داسې حکمنامه نه و جاری
جاری شوی نو ملو شوی نو په هغې وجه باندې پرون عمران خان د اټک جیل نه نو منتقل شوی. نن ریټن فارم کې حکمنامه جاری شوې ده. ګورو به چې صاحب ډېر راځي او بیا در سره وروستو شریک کړم. ډېره زیاته مننه جي. والسلام.